بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 44 نمبر درس دی. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل: اسم ما ولا المشبهتين بليس وهو المسند إليه بعد دخولهما، نحو ما زيد قائما ولا رجل أفضل منك، ويختص لا بالنكرة ويعم ما بالمعرفة والنكرة. د مرفوعاتو په بیان کې دا فصل دی او په دې فصل کې مصنف د مرفوعاتو قسم بیانوي او هغه دی د اغي ما او د لا اسم کوم ما او لا چې د لیس مشابه وي. نو که په یو جمله کې ما مشبه بلیس راغلی وي یا لا مشابه بلیس راغلی وي، نو تدې کوم اسم دی نو دغه اسم دا به مرفوع وي. بیا یا به مرفوع وي په ضمې سره یا به مرفوع وي په الف سره، او کچره جمع وي نو بیا به مرفوع وي په واو سره، او کچره مبني وي نو بیا به مرفوع وي محلن. دی ما او لا ته مشابه بلیس د دو وجونه وي. تدی ما او لا مشابهت دی د لیس سره معنن هم او عملن هم. معنوي مشابهت دا دی چې څنګه لیس د نفي د پاره راځي، نو هم دغه شانتي دا ما او لا دا هم د نفي د پاره راځي. او عملا مشابهت دا دی چې څنګه لیس په مبتدا او په خبر باندې داخليږي، مبتدا لا رفع ورکي او هغه ته مونږه د لیس اسم وایو، او خبر لا نصب ورکي او هغه ته د لیس خبر ویل کیږي. هم دغه شانتي دا ما او لا دا په مبتدا او په خبر باندې داخليږي، مبتدا لا رفع ورکي او خبر لا نصب ورکي. نو مبتدا ته به مونږه د ما او د لا اسم وایو، او خبر ته به مونږه د ما او د لا خبر وایو. نو مصنف فرمایي: اسم ما ولا المشبهتين بليس. د مرفوعاتو قسم د اغي ما او د لا اسم دی، کوم ما او لا چې مشابه وي د لیس سره. بیا تدې د اسم تعریف کوي: وهو المسند الیه بعد دخولهما. چې د ما او د لا مشابه بلیس اسم دا به مسند الی وي تدې دواړو د داخلېدلو نه وروستو. کچرې ما مشابه بلیس په داخل شو نو تدې دا اسم دا به مسند الی وي، او کچرې لا مشابه بلیس په داخل شو نو بیا به هم تدې اسم دا به مسند الی وي. او دا هو ضمیر دا اسم طرف ته راځي دی. او د اسم تعریف مصنف ذکر کو چې چونکې د مصنف مقصود او غرض د مرفوعات بیانولی، نو دی وجنا صرف د ما او د لا مشابه بلیس د اسم تعریف وکړو او د خبر ذکر نه کړي. دا غي ذکر به مصنف په منصوباتو کې کوي. وهو المسند الیه بعد دخولهما. د ما او د لا اسم دا به مسند الی وي، یعنی تدې طرف ته به د بل سیز نسبت شوی وي بعد دخولهما تدې دواړو د داخلېدلو نه وروستو.
بیا مصنف تدی مثالونه ذکر کوي. لومبی د ما مشابه بلیس مثال ذکر کړی دی. مثال دی ما زید قائما. نو دا جمله په اصل کې دا زید قائمون، زیدون مبتدا ده او قائمون دا خبر دی. اوس په دې باندې مونږه ما مشابه بلیس داخل کړه. نو دی کومه مبتدا ده، مبتدا له رفع ورکړه، کومه مخکینی رفع وا د مبتدا د وجه نه هغه ختم شوه، اوس د ما د وجه نه په دې باندې رفع راله. نو دا زیدون دا مرفوع دی ځکه چې دا د ما د پاره اسم دی او دا مرفوع دی په ضمې سره. او قائمون چې مخکې خبرو نو د ما دی له نصب ورکو او دا منصوب دی په فتحې سره. او بل په دې کې ما د نفي معنی پیدا کړې ده. او د لا مثال دی لا رجل افضل منک. نو دا جمله په اصل کې وا رجل افضل منک. نو چې کله په دې باندې لا مشابه بلیس داخل شو نو دی خپل اسم یعنی رجل له رفع ورکړه او کم خبر دی یعنی افضل دی له نصب ورکړه دی. نو تدی خلاصه او حاصل دا شو چې ما او لا کم مشابه بلیس دی نو تدی اسم دا با مرفوع وی او تدی خبر دا با منصوب وی. خودل تبا د فائدې په تور باندې دا خبره مونږه یاد ساتو چې ما او لا مشابه بلیس دا بخپل اسم لرفع او خبر لبا نسب ال ورکی چې کله په درې موانعو کې یو مانع هم موجود نوي. په دغه موانعو کې لومبه مانع دا دی چې د ما او د لا په خبر باندې الا داخل نوي. کچری د ما او د لا په خبر باندې الا داخلو نو بیا به ما او لا دا به عمل نه کوي. مثلا ما زید الا قائم. نو دلته ما دی لفظي عمل نه دی کړی. څنګه چې زیدون د ما د دخول نه مخکې مرفوع او قائمون د ما د دخول نه مخکې مرفوع نو هم دغسې اوس هم زیدون او قائمون دا مرفوع دي ځکه چې دلته د ما کم خبر دی په دې باندې الا داخل شوی دی. نو چې کله د ما په خبر باندې الا داخل شوی وي نو دغه ما دا به بیا لفظي عمل نه کوي. او د لا مثال دی لا زید الا قائمون. دلته هم لا په دغه دی جمله کې لفظي عمل نه دی کړی ځکه چې د لا په خبر باندې الا داخل شوی دی. او تدې وجه دا ده چې کله په ما او د لا په خبر باندې الا داخل شوی وي نو دا ما او لا به په دې کې عمل نه کوي. تدې وجه دا ده چې د ما او لا دا عمل ځکه کوي چې تدې مشابهت دی د لیس سره په نفي کې په منفي کې. نو کله چې د ما او د لا په خبر باندې الا داخل شو نو اوس دا جمله دا د منفی نه اثبات طرف ته بدله شو. نو د لیس سره چې تدوی کم مشابهت نو هغه مشابهت ختم شو، لہذا دغه لفظي عمل دا هم ختم شو. ځکه چې اوس د ما زیدون الا قائمون معنی دا ده چې زید دا ولاړ دی او د لا زیدون الا قائمون هم دغه معنی ده. او الا پکې حصر او تاکید هم پیدا کو چې زید دا صرف او صرف ولاړ دی. دویم صورت دا دی، دویم مانع دا دی چې د ما او د لا خبر تدی په اسم باندې مقدم نوي. دویم مانع دا دی چې د ما او د لا خبر تدی په اسم باندې مقدم یعنی مخکې نوي. کچری خبر په اسم باندې مقدمو نو په دې صورت کې به هم ما او لا دا لفظي عمل نه کوي. مثلا ما قائم زیدون، نو په دې جمله کې ما لفظي عمل نه دی کړی او دغه وجه دا ده چې دلته قائمون خبر دا د ما په اسم یعنی په زید باندې مخکې شوی دی. د لا مثال دی لا قائم رجلون، نو دلته هم لا لفظي عمل نه دی کړی ځکه چې قائمون خبر دا تدی په اسم باندې مخکې شوی دی.
او د دې د عمل نه کولو وجه دا ده چې ما او لا دا عامل ضعیف دی، یعنی په عمل کولو کې کمزوري دي، نو دا به هله عمل کوي چې کله تدې اسم او خبر دا په ترتیب سره وي، یعنی لومبه اسم وي او بیا خبر وي. لیکن کله چې دا ترتیب دا الټه کړه شي، تدې خبر پدې په اسم باندې مقدم کړه شي، نو په دې صورت کې به بیا ما او لا دا لفظي عمل نه کوي. دریم معنی دا دی چې د ما نه وروستو ان زایده نه وي. کچرې د ما نه وروستو ان زایده و نو بیا به ما دا لفظي عمل نه کوي، او دا مانع دا صرف د ما سره خاص دی. او تدې وجه دا ده چې د نحویانو په نسب باندې د لا نه وروستو ان زایده دا نه راځي، لہذا دا دریم نمبر مانع دا صرف د ما سره خاص دی. تدې مثال دی ما ان زیدن قائمون، ما ان زیدن قائمون، نو دلته ما په زیدن قائمون کې لفظي عمل نه دی کړی ځکه چې د ما نه وروستو ان زایده راغلی ده. او تدې د عمل نه کولو وجه دا ده، مخکې هم دا خبره مونږ ذکر کړه چې ما دا عامل ضعیف دی، نو کله چې ما او تدې د معمول یعنی به کوم څیز کې چې ما عمل کوي تدې دواړو په منځ کې فصل راشي د یو اجنبي څیز په ذریعه سره، نو تدې وجې نه به دې عمل نه کوي. نو مونږ د ما او د لا دپاره دغه درې موانع ذکر کړل. د دوه موانع دا د ما او د لا دواړو دپاره دي. کچرې په دغه موانعو کې یو مانع موجود نو بیا به ما او لا د لفظي عمل نه کوي. او دریم نمبر مانع دا صرف د ما سره خاص دی. بیا مصنف فرمایي ويختص لا بالنكرة ويعم ما بالمعرفة والنكرة. په دې عبارت کې مصنف د ما او د لا په منځ کې یو بنیادی فرق ذکر کړی دی. دواړه خو په عمل کې یو شانتی دي. څنګه چې ما اسم له رفع ورکوي او خبر له نصب ورکوي، دغه شانتی لا مشابه بلیس هم خپل اسم له رفع ورکوي او خبر له نصب ورکوي، خو په دې دواړو کې فرق څه دی؟ نو مصنف فرمایي چې لا دا صرف د نکرې سره خاص ده، یعنی دا لا مشابه بلیسا دا به صرف په نکرې باندې داخليږي، په معرفي باندې به نه داخليږي. لہذا مونږ لا زید قائما دا نشو ویلې ځکه چې لا دا په معرفه باندې نه داخليږي. ويعم ما بالمعرفة والنكرة، او کما ما دا نو ما دا عام دا په معرفي باندې هم داخليږي او په نکره باندې هم داخليږي. د معرفي مثال خو مصنف ذکر کړی دی ما زید قائما، نو دلته دا ما دا په معرفي باندې داخل شوی ده یعنی په زید باندې، او دغه شانتي دا ما په نکره باندې هم داخليږي. دغه مثال بشي ما رجل قائما، نو دلته دا ما دا په رجل نکره باندې داخل شوی ده. نو مصنف چې کم د ما او د لا په منځ کې فرق بیان کړی دی نو هغه دا دی چې لا دا خاص ده، یعنی لا د صرف په نکره باندې داخليږي او ما دا عام ده، ما په معرفه باندې هم داخليږي او په نکره باندې هم داخليږي. تدین علاوه یو دوه فرقونه نور هم شارحینو ذکر کړی دي. دویم فرق چې کوم شارحینو ذکر کړی دی نو هغه دا دی چې لا دا د مطلق نفي د پاره راځي، او کما ما ده نو دا د حال د نفي د پاره راځي. او دریم فرق دا دی چې د لا په خبر باندې د با داخلول دا جایز نه دي، او کما ما ده نو د ما په خبر باندې د با داخلول دا جایز دي. نو دی وجنا نحوی علماء لیکلی دي چې د لا په نسبت باندې د ما مشابهت د لیس سره ډیر دی، ځکه چې کما لیس دا نو هغه هم د حال د نفي د پاره راځي او د لیس په خبر باندې هم با داخليږي. نو دی وجنا د ما مشابهت د لا په نسبت باندې د لیس سره ډیر دی. بیا مصنف فرمایي فصل
خبر لا لنفي الجنس وهو المسند بعد دخولها نحو لا رجل قائم. دا د مرفوعاتو په باره کې اخیرنی او اتم نمبر فصل لی او په دې اتم نمبر فصل کې مصنف رحمه الله تعالی د مرفوعاتو اخیرنی قسم هغه بیان کړی دی او هغه دی د لای نفی جنس خبر، یعنی د هغې لا خبر، د هغې لا خبر کومه چې د خبر د خپل اسم د جنس نه منفي کوي. د هغې لا خبر کومه لا چې خبر د خپل اسم د جنس نه منفي کوي. مثلا لا رجل قائم، نو دلته د لا د نفي جنس لپاره راغلی ده ځکه چې دی خبر یعنی قائم د خپل اسم یعنی د رجل کم جنس دی د هغې نه منفي کړی دی. نو د لای نفي جنس خبر دا به مرفوع وي. نو که په یو عبارت کې لای نفي جنس په یو جمله باندې داخل شوی وي نو تدې کم اسم دی نو دغه اسم دا به مرفوع وي او بیا دغه مرفوع کېدو مختلف علامات دي. په هغې علاماتو کې به پکې یو علامت دا به موجود وي. نو مصنف فرمایي فصل خبر لا لنفي الجنس، د لای نفي جنس خبر دا به هم مرفوع وي او بیا یې ته دغې خبر تعریف کړی دی وهو المسند بعد دخولها، چې د لای نفي جنس خبر د دې لا د داخلېدلو نه وروستو دا به مسند وي، یعنی ته دې نسبت به یو بل څیز طرف ته شوی او بیا مثال ذکر کړی دی لکه لا رجل قائم. نو په دې جمله کې دا لا دا د نفي جنس لپاره راغلی ده او ته دې کوم خبر دی قائم نو دا مرفوع دی او دا مرفوع دی په ضمې سره او دا مسند دی رجل طرف ته. او که مونږ وګورو نو په لا رجل قائمون کې د لا د قائم نفي کړي ده د رجل د هر فرد نه. نو ته دې معنی به دا شي چې یو کس هم ولاړ نشته دی، د قائم کم خبر دی یا کم صفت دی ته دې نفي کړي ده د رجل د جنس د هر فرد نه. خو دلته به دا خبره مونږ یاد ساتو چې کم لا مشابه بلیس ده هغه هم د خبر نفي کوي د خپل اسم نه او کم لای نفي جنس ده نو دا هم د خبر نفي کوي د خپل اسم نه. نو په دې دواړو کې فرق څه دی؟ نو ته دې جواب دا دی چې په لا مشابه بلیسا او لای نفي جنس کې لفظي فرق هم شته دی او په دې دواړو کې معنوي فرق هم شته دی. په دې دواړو کې لفظي فرق دا دی چې ته دې دواړو عمل دا مختلف دی. د لا مشابه بلیس اسم مرفوع وي او خبر منصوب وي. د لا مشابه بلیس اسم دا مرفوع وي او خبر منصوب وي. مثلا لا رجل قائما، نو په دې مثال کې دا لا دا مشابه بلیس ده ځکه چې ته دې دا اسم رجل دا مرفوع دی او ته دې دا خبر قائما دا منصوب دی. لیکن د لای نفي جنس ته دې خبر دا به د همیشه دپاره مرفوع وي. البته ته دې کم اسم دی نو د هغې مختلف احوال وي، هغه منصوب هم کیدی شي، مرفوع هم کیدی شي او مبني هم کیدی شي. مثلا لا رجل قائم، نو په دې مثال کې دا لا دا د نفي جنس دپاره ده ځکه چې د دې خبر دا مرفوع دی. نو په لا مشابه بلیسا او لای نفي جنس کې به مونږه فرق داسې کوو که چرې یو عبارت داسې وي چې په هغې کې د لا کم خبر دی په دې باندې اعراب وي، نو که چرې په خبر باندې نصب
نو دغه لا دا به مشابه بلیس وي، ځکه چې د لا مشابه بلیس خبر دا منصوب وي. او کچری په خبر باندې خبر مرفوع، نو دغه لا دا به بیا د لای نفی جنس وي، ځکه چې د لای نفی جنس د هغې خبر دا مرفوع وي. نو دا خو په دې دواړو کې لفظي فرق دی. په لا مشابه بلیس او لای نفی جنس کې معنوي فرق دا دی چې هغه لا کومه چې د لیس مشابه ده د هغې په معنی کې دو احتمال دي. د لا مشابه بلیس په معنی کې دو احتمال دي. یو احتمال پکې دا دی چې خبر تدی د اسم د یو فرد نه منفي دی، چې خبر تدی د اسم د یو فرد نه منفي دی. او دویم احتمال پکې دا دی چې خبر تدی د اسم د جنس نه، یعنی د هر فرد نه منفي دی. مثلا لا رجل قائما، نو پړومبي احتمال باندې با یعنی خبر تدی د اسم د یو فرد نه منفي دی، نو په دې احتمال باندې با تدی معنی دا شي چې یو کس دا ولاړ نه دی. نو په دې کې تدی خبرې نفي نه ده شوي چې دوه کسان نه دی ولاړ یا د دوو نه زیات نه دی ولاړ، بلکې صرف د یو فرد د هغې نفي شوي ده. نو بیا مونږ داسې ویلی شو چې لا رجل قائما بل رجلان قائمان، ځکه چې په لا رجل قائما کې د یو فرد تدی نفي شوي ده. بل تدی په معنی کې دا هم احتمال دی چې دا خبر تدی د اسم د جنس نه منفي ده، یعنی د هر فرد نه د قیام تدی نفي شوي ده. نو په دې صورت کې به بیا د لا رجل قائما معنی دا شي چې یو کس دا هم نه دی ولاړ. نو بیا مونږ داسې نشو ویلی چې بل رجلان قائمان، ځکه چې د قیام نفي د رجل کم جنس دی. د رجل اطلاق چې په څونه خلکو باندې کیږي د هر فرد نه د خبر یعنی د قیام تدی نفي شوي ده. او د لای نفي جنس په معنی کې صرف یو احتمال دی، او هغه احتمال دا دی چې خبر د اسم د جنس نه منفي دی، یعنی د هر فرد نه منفي دی. لہذا د لا رجل قائمون معنی دا ده چې یو کس دا هم نه دی ولاړ، یعنی د قیام منفي د رجل د جنس د هر فرد نه شوي ده. لہذا مونږ داسې نشو ویلی چې بل رجلان قائمانی، ځکه چې د خبر نفي دا د رجل د جنس نه ده. نو تدی فرق حاصل دا شو چې لا مشابه بلیس عام ده. تدی په معنی کې دو احتمال دي چې خبر د اسم د یو فرد نه منفي دی یا خبر د اسم د جنس نه منفي دی. او کم لای نفي جنس دی نو هغه خاص ده، ځکه چې د هغې په معنی کې صرف یو احتمال دی چې خبر د لای نفي جنس د اسم د جنس نه منفي دی. نو دا په دې دواړو کې معنوي فرق دی. بهرحال تدې ځای پورې الحمدلله د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره المقصد الاول کم چې په مرفوعاتو کې و هغه سرته ورسید. په المقصد الاول کې مصنف رحمه الله تعالی اته مرفوعات په تفصیل او په وضاحت سره بیان کړل، او ځای په ځای باندې د هغې تفصیلي احکامات دا هم بیان کړل. کم اته مرفوعات چې مصنف ذکر کړل نو هغه اجمالا دا دي: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، د مبتدا خبر، د حروف مشبه بالفعل خبر، د افعال ناقصه و اسم، د اغي ما او د لا اسم کوم ما او لا چې مشابه دي د لیس سره، او بل د لای نفي جنس خبر. که په دې اتو مرفوعاتو باندې مونږه غور او فکر وکړو نو په دې اتو کې درې اخبار دي، درې پکې خبرونه دي. لومبه د مبتدا خبر، د مبتدا خبر دا به مرفوع وي. دویم د حروف مشبه بالفعل خبر، نو د حروف مشبه بالفعل خبر دا به هم مرفوع وي. د مبتدا مثال له زید قائمون، دا قائمون دا خبر دی.
د مبتدا لپاره او دا مرفوع دی. د حروف مشبه بالفعل مثال د ان زیدا قائم، دا قائمون دا د ان حرف از حروف مشبه بالفعل لپاره خبر دی او دا مرفوع دی. او دریم دو لینفی جنس خبر او تدی مثال مونږ ذکر کړو لکه لا رجل قائمون، نو دا قائمون دا مرفوع دی. او پدی اتو کی دو اسمونه دي، یو دی د افعال ناقصه اسم، د افعال ناقصه اسم دا به مرفوع وي لکه کان زید قائما، دا زید دا د فعل ناقص اسم دی او دا مرفوع دی. او دویم د اغه ما او د لا اسم، کومه ما او لا چې مشابه وي د لیس سره، د ما مثال مونږ ذکر کړو ما زید قائما، او د لا مثال لا رجل افضل منک، نو دا زید او دا رجل دا د ما او د لا اسمونه دي او دا مرفوع دي. نو درې اخبار شو او دو اسمونه شو، نو دا 5 دي او ته درېونه علاوه دي، یو فاعل بل نائب فاعل او یو مبتدا ده. نو دا اته دا مرفوعات دي. نو چې دا مونږ ته یاد وي چې کله دا په عبارت کې راځي نو چې مونږ ته دا پته وي چې دا به مرفوع وي. او بیا دغه د مرفوع کېدو مونږه مختلف علامات ذکر کړل، یا به مرفوع وي په ضمې سره، یا به مرفوع وي په واو سره، کچری تسنیه وي نو مرفوع به وي په الف سره، او یا به مرفوع وي تقدیرا او یا به مرفوع وي محلا. اوس راځو مونږه ته دې عبارت ترکیب له او په دې کې کم نحوي فواید دي، نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به مونږه د ذکر کولو کوشش کوو. مصنف فرمایي اسم ما ولا المشبهتين بليس، اسم مرفوع بضم لفظا دا مضاف دی، ما بتاویل هذا اللفظ دا معطوف علی دی، وو حرف عطف او دا لا دا عطف دی پو ما باندې، نو معطوف علی معطوف ملکر دا موصوف دی. او المشبهتین دا مجرور دی په یا ما قبل فتح سره او دا صفت دی د ما او د لا لپاره. نو ما او لا چونکه دو دی نو دی وجنا المشبهتین دا هم تسنیه راغلی ده، او چونکه المشبهتین دا عطف دی په ما او لا باندې، او ما او لا دا د اسمو د پاره مضاف الیه جوړیږي، لہذا تدې چې کم صفت دی نو دغه صفت دا به هم مجرور وي، ځکه چې د معطوف علی، ځکه چې د موصوف او د صفت اعراب دا یو شانتی وي. او المشبهتین دا تسنیه ده د مشبهتون، او د تسنیه حالت جری دا په یا ما قبل فتح سره وي. نو موصوف صفت ملکر دا بیا مضاف الیه دا د اسم مضاف د پاره، او مضاف الیه دا مبتدا ده، او بلیس دا جار مجرور ظرف اللغو دا متعلق دی په المشبهتین صيغه صفت پوری. دا وو زائده دی، هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده، او المسند الیه بعد دخولهما دا ولا خبر دی، او بعد دخولهما دا مفعول فيه دا د المسندو د پاره. نو بیا دا مبتدا خبر دا بیا خبر جوړیږي د اسم ما ولا المشبهتين بليس مبتدا لپاره. نحو ما زید قائما، ما مشابه بليس، او دا زید مرفوع بضم لفظا دا ولا اسم دی، او قائما منصوب بفتحه لفظا دا ولا خبر دی. لا رجل افضل منك، لا مشابه بليس او رجل مرفوع بضم لفظا دا ولا اسم دی، او افضل منك دا ولا خبر دی. دا منك جار مجرور ظرف لغو دا متعلق دی په افضل سره، او دا افضل دا منصوب دی په فتح سره، لیکن په دې باندې تنوین نه درغلی. دا موږ داسې نه وایو چې لا رجل افضل منك، ځکه چې دا افضل دا اسم دا غیر منصرف دی. په دې کې یو سبب دی وزن فعل، ځکه چې دا د افعال په وزن دی، او دویم کم سبب دی په دې کې نو هغه دی وصف، نو دی وجنه په دې باندې تنوین دا نه درغلی. ويختص لا بالنكرة ويعم ما بالمعرفة والنكرة. يختص دا صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم د باب افتعال صيغه ده، او د لا بتاویل هذا اللفظ، د لا نه مراد د لا دا لفظ دی،
نو دا بیا فاعل دی دو یختصو د پاره. او بالنکرتی جار مجرور ظرف لغو دا متعلق دی په یختصو فعل پورې. او یعم ما بالمعرفة والنکرة، یعم صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم، او ما بتاویل هذا اللفظ دا ولا فاعل له، او بالمعرفة والنکرة دا جار مجرور ظرف لغو متعلق دی په یعم فعل پورې. او دا النکرة عطب دی په المعرفة باندې. بیا مصنف فرمای خبر لا لنفي الجنس وهو المسند بعد دخولها. خبر مرفوع بضم لفظا دا مضاف دی، او لا بتاویل هذا اللفظ دا موصوف دی، او لنفي الجنس دا جار مجرور دا ولا جار مجرور ظرف مستقر دا متعلق دی په کائنون پوری. دا بیا صفت دی د لا موصوف د پاره، او بیا موصوف صفت دا مضاف الیه دی، د خبر مضاف د پاره، او مضاف الیه دا مبتدا ده. وو زائده او هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده. او المسند بعد دخولها دا ولا خبر دی، بیا مبتدا خبر دا بیا خبر دی دو خبر لا لنفي الجنس مبتدا را پاره، لہذا دا جمله اسمیه ده. نحو لا رجل قائم، لا دا د نفي جنس د پاره ده، او رجلا دا مبني دی په فتحې سره. او چونکی دا مبني دی نو دی وجنه په دې باندې تنوین دا نه دراغله. خو پر رجلا او مخکې چې کم مونږه ابزله ذکر کړو په دې کې فرق دا دی چې ابزله هغه معرب، خو بیا په معرب کې غیر منصرف او په غیر منصرف باندې تنوین ناراضي. او رجلا دا مبني دی نو دی وجنه د مونږه دا داسې وایو، منصوب مو دې ته مونږه نه وایو، بلکې مونږ به داسې وایو چې رجلا دا مبني دی په فتح سره، او قائم مرفوع بضم لفظا دا ولا خبر دی. یو ځل بیا مونږه ته د عبارت ترجمه ذکر کوو. مصنف فرمایي فصل اسم ما ولا المشبهتين بليس، د اغه ما او د لا چې کوم مشابه وي بليس ته د اسم به هم مرفوع وي، او دغه تعریف څه دی؟ وهو المسند الیه بعد دخولهما. د ما او د لا د داخليدلو نه ورستو به د ما او د لا اسم دا به مسند الیه وي. د ما مثال ما زید قائما، او د لا مثال لا رجل افضل منك. بیا ته دې دواړو په منځ کې بنیادی فرق ذکر کوي. ويختص لا بالنکره، چې د لا د نکره سره خاص دی، یعنی دا صرف په نکره باندې داخليږي. ويعم ما بالمعرفه والنکره، او ما دا عامه ده، دا په معرفه باندې هم داخليږي او په نکره باندې هم داخليږي. بیا د مرفوعات اخرنی قسم ذکر کوي په دې اخرنی فصل کې. فرمای خبر لا لنفي الجنس، چې د لا نفي جنس خبر هغه هم مرفوع وي، او بیا داغه کم خبر دی داغه تعریف کړی دی. وهو المسند بعد دخولها، چې د لا د داخلي دول نورستو د لا نفي جنس خبر دا به مسند وي، او دخولها کې تدهانه اشاره دا لا طرف ته شوی ده. او بیا مثال څه دی؟ لا رجل قائمون، نو دا قائمون د لا د داخلي دول نورستو دا مسند دی، او د لا دیلا رفع ورکړی ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.